جامع مسجد غریب آباد حضرت مولانا امجد علی صاحب د طرف نم حاضری لګوما او د جناب ثابت علی خان د طرف نه هم حاضری لګوما د خپل ځان د طرف نه تاسو ټولو د طرف نه ټولو ته دی الله تبارک و تعالی جزای خیر نصیب کی حضرت خواجہ سیدنا معین الدین چشتی اجمیری سنجری رحمت الله علیه فرمای د دې بیانات او وعظونو او مسائلو مقصود دا د قدردانو چې زمونږ نه الله رضا شي تاسو ناس خپل کارونه قیمتي اوقات مرستو کړی دي او دی سره زمونږ د مشر ملک سے مرحوم په دې تعزیت کې حاضری وکړه زمونږ ټول نه د په الله رضا شي او الله چې رضا کیږي داغه د احکام په منلو باندې الله راضي کیږي موږ لدی الله توفیق راکړي د حدیث پاک لفظی ترجمه کوم چونکه ملک سے مرحوم ډیر طویله بیماری تیر کړې و په دې حواله سره د خپل پاک پیغمبر مبارک صلی الله علیه وسلم د دې ارشاد گرامی په لفظی ترجمه اکتفا کو آقا علیه الصلاۃ والسلام فرمای المریض ضیف الله بیمار د الله ملمه دی بیمار د الله ملمه دی مادام فی مرضه ترکم پورې چې په بیماری کې مبتلا دی د کلس کاله بیماری تیر کړي دا او ک 15 کاله او ک ار څومره نو دغه د الله مهمانی وکړه دا د الله ملمه او الله به د خپل ملمه څومره قدر کینو حدیث پاک دی چې بیمار د الله ملمه دی تاسو کرب کور کې بیمارانی هسپتالونو کې وي الله دې ټول ته شفا کامله عاجله نصیب کړي زنانه دي او کنارینه دي الله دې خپل نیکو اعمال او صالحه دعاګانو د پاره روغ صحتونه ورکي بیمار د الله په ملمستیا کې دی چې ډډې په ډډې اوړي او دغه بیمارۍ نه فریاد او زبیرګي کوي دا ټول ول رب ذوالجلال په تسبیحاتو کې بدلی انین المریض تسبیحه او کما قال علیه السلام کچر دې د بیمارۍ نه روغ شو بیماری راغلی و الله صحت ورک صحت یاب شو را پاسې دو د بیماری نه روغ شو نو دلبه الله د غازی مقدار ثواب او اجر ورکي چې یو سړی د اسلام په سرحداتو د اصلاح کلمت الحق د پاره جنگيږي مجاهد اسلام دی غازی راغی واپس روغ امانت سلامت هغه ته چې کوم اجر ملاويږي دغه اجر د غازی هغه الله دی بیمار ته هم ورکي ډېر ګران کار دی ما به د ملک صاحب نو اورید د جمی را پاساو ما دا سونه خوش قسمت دی د دعا ډیره لاشته دی او د جنت دروازې ویني په خپل سترګو دا جمی را پاساو دا جمی کینو دا جی پوخ لاړو د کوسې په دروازه وته الله تعالی دې بخنو مغفرت نصیب آخري جمله د حدیث پاک چره د بیماری نه جوړ شو الله د غازی ثواب لیکي او ان قضی علیه الموت کله دې بیماری دوران کې دا انسان وفات شو او مرګ ورتراغه فقد مات شهیدا قال صلوات والسلام فرمای دته الله د شهادت مرګ ورکي دا د رحمت للعالمین د امت سم عظیمه خاصه دا جمله به ویم زه په خپل ځړم راغون کوم استادم قیمتي اوقات تی سیدنا ایوب علی السلام ذکر رب ذوالجلال قران کریم کې ډیر عظیم او اوصاف سره کړی دي طویل بیماری پر راغلی و بیبي ورته یو ورځ وخت کې وي زما خاوند نامدارا زما د سر سوریا د دې پیغمبرانو دعاګانې الله اوري شابه کنه ته د الله مبارک چت ک الله ته وای چې ما جوړ کا بیماری تکلیف دی د کلی نه بارو تیری په خیمه کې مبارک بیبي ور سره دا وی الله ته وای چې ما جوړ کا هغه مبارک ورته وای شریعت الاسلام لیکلی وی 84 سال زما صحت برابر او ګډي وی بيزي وی او خانو اسونه او رمي وی مال دولتو 84 سال الله صحت را کړو بیبي زګوري سلور اتیا کاله الله ته نشم ویل چې ما جوړ کا بس چې دغه زمانه تیر شي بیا وګورو الله په رحم وکړو او چې کله لوی واقعات تی قران کریم او صحیح حدیث ذکر کړی دي چې خپل کور ته مبارک کله راغی دغه ګیره ودا سي د خپل ګیره مبارک راونی ولا شریعت الاسلام لیکلی دي اذا عیناه تزرفان بالدموع دسترګونه غټي غټي وخت کې د سیدنا ایوب صابر علیه السلام روان دي الله تعالی په التجا او مناجات کو په خپل نیکان بندگانو کوي ورته ښا جوړ میکړې صحت می د لزر کو لو یو واقعیا ده خوزه ایوب یو خبره خورا سره وک کنه درته وایا دومره لوی بیماری دې تیر کړه هغه کې څنګه وې
اوس مې بیا د هغې نه دو چنده بالا صحت درک اوس څنګه یې ما ته ووایه ځه کیفیت او ایام څنګه دي. ایوب علیه السلام بیا وژړل باري تعالی ته ورته وې ربه زه چې بیمار وم نو د سهار اذان ټیم کې به ستا د عرش برین د طرف نه یو چغه راتله یو آواز به راتلو زما تپوس به دې کو تیمارداري دې کوله چې ایوبه څنګه طبیعت مزاج دې څنګه دی نو هغه به په ما دومره مټاس او خوږه ولګېده چې د هغې څنګه آواز په اورېدو به زما تمام ورځ ډېره په سکون تېره شوه او د شپې به د هغې آواز په انتظار وم ربه صحت دې م راکړه او امتحان هم لاړه تکلیفات هم لاړو خو د تپوس هغه چغه او آواز د عرش برین نه راځي چې ایوبه څنګه بیماری د خدای یو قسم نعمت او رحمت هم دی الله دې د کاکا مرحوم بخنو مغفرت نصیب کړي دا داسې چاڼۍ مونږ تاسو ته خپله پښتو ژبه کې د حجرې خاوندان وي د تنګ غلبې لی چاڼۍ دا الله پاک داسې چاڼۍ د تنګ غلبې له د ده نه د ګناهونه وریږئ دې پاک کې شیشې کې داسې یو مقام دی چې هغې ته دې په اعمالو نشي رسېدی الله بیماری راولي او په هغې ټول وریږئ چې دا هر څه تې صفا کې او شیشې کې چې کله د الله محبوب شي الله بادشاه ورته وایي راځه راځه خورې علمان دې په استقبال کې ولاړ دي الله دې ملک سے مرحوم بخن او مغفرت نصیب کی نیک بنی آدمو الله دې د آخرت درجې بلندې کی روضه دې ورته الله تعالی روضة من ریاض الجنت وګرځوي محمد حسین صاحب دې ته د دې جرونو بایګانو جمله خاندان ته دې الله صبر جمیل عطا کی او اخر فنا ده نو څوک پاتې شوي دي هسې شاعر وایي نوح او سکندر په خیال کې راوله څوک وایي چې دلته اوسېدلي وو لوی لوی زندګانۍ الله ورکړې وې اخر لاړه حافظ اسرائیل صاحب زموږ رورم په دې موضوع تاسو ته بیان کو که زندگی هر څومره شي خو اخر فنا ده او تګ دی الله بادشاه د مرګ د تیاري نه د راتلو نه مخکې خدای د مرګ د تیاري توفیق زمونږ نصیب کړي په زنانو پر د حیا او د پردې څادرونه واچوي ټول دعا وکړئ الله تبارک وتعالی دې د مرحوم بخنو مغفرت نصیب کړي